دا ملګری تپوس کوي چې موږ سره یو ملګری دی نو ماښام بانک چې څنګه وویلی شي نو موږ ورته وایو چې زر مونځ کوه او تاخیر مه کوه. هغه وایي چې نه دی کې دوره ټیم چې یو اوښ پکې حلال کړی شي او هغه ایسي کړی شي. نو دی دې باره کې تپوس کوي چې د چا خبره صحیح ده. نو خبره د دواړو صحیح ده. دا تاسو چې ورته وایي چې زر ودرېږه نو دا یو جدا خبره ده او هغه چې کومه خبره کوي چې دوره ټیم وي چې یو اوښ پکې حلال کړی شي او هغه ایسي دا یو جدا خبره ده. مسله دا ده چې د ماښام ټول وخت سوره دی نو په منځونو کې د ټولو نه مختصر ټیم هغه د ماښام د ټیم دی. تقریبا زمونږ علاقه کې 100 غنټه لګبګ دا ټیم وي. نو دا ستاسو ملګری چې د اوښ او د هغې د حلالولو او د هغې د تقسیمولو خبره کوي نو د دې نه مراد د فقهاو په نظر کې د ماښام کل ټیم دی چې د ماښام ټول ټیم دوره دی چې په هغې کې یو اوښ حلال شي او هغه ایسي شي. د اوښ چې کوم تجربه کار خلک یې هغې د اوښ حلالولو باندې دوره ټیم لګي تقریبا غنټه 100 غنټه. او دا تاسو چې کومه خبره کوئ اندام د مسلې خبره ده چې اگر چې د ماښام ټول ټیم دومره دی خو لیکن احادیثو کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله د ماښام وخت داخل شي اذان وشي نو بیا په موس کولو کې تلوار کوي. نو تلوار کول په خپل ځای باندې مستحب او افضل دي او د ماښام ټیم وسعت هغه دغه ستاسو ملګری چې کومه خبره کوي هغه دومره دی. نو جواب خلاصه دا شوه چې د ماښام ټیم اگر چې دوره دی چې په هغې کې یو اوښ سنبالولی شي خو لیکن چې څنګه بانګ وویلی شي نو مونځ دا فوراً کول پکار دي بغیر د ضرورت نه بغیر د څه عذر نه د ماښام مونځ کې تاخیر کول دا مناسب نه دی.